नहमदुहु व नसल्लि व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअन सलमत इब्न क़ैसर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन साम यौमन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह बाअदहुल्लाहु मिन जहन्नम कबुअदि ग़ुराबिन तार वहुव फ़र्ख़ुन हत्ता मात हरमा। परुन په دغې احادیثو مبارکو کې د دې میاشتې د روژو تذکره شوې وه چې نبی علیه الصلاة والسلام به د رمضان نه پس په دې شعبان کې ډېرې زیاتې روژې نه وي نفلي روژې. اوس د نفلي روژو فضایل په روایتو کې چې کم راغلی دي نو دغه احادیث مبارکه ذکر کو چې یو سړی یوه نفلي روژه ونسي الله پاک په نفلي روژه باندې څه ورکوي. نو په دې حدیث مبارک کې نبی علیه الصلاة والسلام نه حضرت سلمہ ابن قیصر رضی الله عنه را نقل کوي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایل من صام یوما ابتغاء وجه الله یو سړی یو ورځ روژه ونیوه ابتغاء وجه الله د الله د رضا لپاره یعنی د الله رضامندي طلب کوله او یو ورځ روژه ونیوه باعده الله من جهنم الله به دغه انسان د جهنم نه لرې کي څومره به یې لرې کي. نو نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایي که بعد غراب طار وهو فرخ لکه یو قارغه دی او دا قارغه چې کم دی نو یو فرخ مرغوړی دی یو بچی دی او دی الوتل شروع کی او دی الوزی 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 مسلسل حتی مات حرمن تر دې پورې چې دی د بوډاوالي د وجې نه مړ شي. په دې کې نبی علیہ الصلاة والسلام د نفلي روژې د ثواب تذکره وکړه چې یو سړی یو ورځ نفلي روژه ونسي الله دغه انسان د جهنم نه دومره لرې کي لکه د قارغه یو مرغوړی بچی دی او دی الوتل شروع کي او مسلسل دی الوزي 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 تر دې پورې چې دی بوډاوالي ته ورسي او د بوډاوالي د وجې نه بیا د زندګي ختمه شي او مړ شي. نو د کم ځای نه چې دا الوتل شروع کړی او په کم ځای چې دی مړ شو را پرېوت دومره الله تعالی د یوې نفلي روژې چې د الله د رضا لپاره ونیوی شي نو دا انسان د جهنم نه دومره لرې کي. په دې روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام د قارغه مثال ورکه. نو په دې کې یو دوه وجې دي. یو دا چې قارغه د مسلسل تک کوي یو عامه مرغۍ دا ډېره تیزه ولې نه خو سټیمه پورې دی سفر وکړي نو بیا کینی. قارغه دی په یو رفتار سره رواني مسلسل دی رفتار کې دی دمه ډېره زیاته کمه کوي. او دویمه وجه داره چې د نورو مرغو په مقابله کې د قارغه عمر دا ډېر زیاتی. نو چې دی وړوکی مرغوړی راولوځي او الوځي تک کوي لګیای لګیای تر دې پورې چې دی بوډاوالي ته ورسي او مړ شي او بیا را پرېوځي. نو دومره لار چې د څومره والي نه دومره الله تعالی د یوې روژې په بدله کې الله تعالی د انسان چې کم دی نو د جهنم نه لرې کي. او دغه شان د نبی علیه الصلاة والسلام مختلف الفاظ سره د دې نه تعبیر کړی دی. دلته کې د قارغه پرواز ذکر که او دغه شان چې کم دی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت دی هغه وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل لو ان رجلا صام یوما تطوعا که چرته یو سړي یو ورځ نفلي روژه ونیوه یعنی یو ورځ نفلي روژه ده ونیوه او د دې اجر نبی علیه الصلاة والسلام بیانوي چې په دې نفلي یو ورځ روژه باندې الله تعالی دله کم اجر ورکوي. نو نبی علیہ الصلاة والسلام فرمای ثم اوتي ملء الارض ذهبا او بیا د یوې نفلي روژې په بدله کې الله تعالی د انسان له چې کم دی نو د ځمکه ډکه د سونې نه ورکي. دا ځمکه یو هوار میدان شي او په دې باندې سونه کېښودی شي او دا ډکه ځمکه د سونې چې کم دی نو الله تعالی د انسان له د یوې نفلي روژې په بدله کې ورکي. نو رسول الله مبارک فرمای لم یستوفي ثوابه د دې انسان ثواب بیا هم پوره نشو دون یوم الحساب د قیامت نه علاوه
یعنی د قیامت نه مخکې یعنی د قیامت نه مخکې د دې انسان د یوې ورځې نفلي روژې چې کوم دی نو ثواب نه پوره کي. د دې مثال به موږ داسې ورکو. یعنی مطلب د حدیث دا دی چې د ځمکې دا لوښی ډېر زیات تنګ دی، دا ځمکه یو ډېره زیاته وړه ده. مثال په طور باندې یو سړی دی، دی چې کوم دی نو پی اخلي او دی پی لاړ شي دکاندار له 100 روپۍ ورکړي چې د دې 100 روپو ماله پی راکه او دی په 100 روپۍ باندې دغې سړي له 2 کیلو پی ورکوي او دې سړي د کور نه یو پیاله وړې ده. وس یو پیاله د ورکړه چې په دې کې 2 کیلو راواچوه. وس ظاهره خبره ده چې 2 کیلو پی ډېر زیات دي، یو پیاله کې چې کوم دی نو دا نه راځي، دا چرته په دې کې نه راځي. همدغه شانتې دا ځمکه که اوار شي او د دې نه یو پلیټ جوړ شي او په دې کې سونه ور اچولی شي، نو الله تعالی چې انسان له په نفلي روژه باندې کم اجر ورکوي، نو د ځمکې را لوښی چې کوم دی د ځمکې نه یو پلیټ جوړ شي، نو دا ډېر زیات تنګ دی، په دې کې هغه اجر چې کوم دی نو نه ضایع کېږي سوا د قیامت د ورځې نه. دې انسان له چې کوم دی نو اصل اجر به د نفلي روژې په بدله کې الله تعالی د قیامت په ورځ باندې ورکوي. د دې روایتو نه پته ولګېده چې الله تعالی په نفلي روژه باندې انسان له کم اجر ورکوي. او یو بل روایت دی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه زبردست روایت دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي یو واقعه ذکر کوي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث ابا موسی علی سریة فی البحر، چې نبی علیه الصلاة والسلام یو پیره حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنه د یوې سریې سره ولېږه، یوه غزوه یوه سریه غزوه چې نبی علیه الصلاة والسلام کم جهاد له پخپله باندې تلی شریک شوی هغې ته غزوه وایي. سریه هغې ته ویلی شي نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي د هغې مشر جوړ کړی. نو دلته کې یوه سریه نبی علیه الصلاة والسلام ولیږله، په هغې کې حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنه چې کوم دی د هغې مشر و. فی البحر سمندر کې یعنې سمندر په لاره باندې دیو تګ کو. فبینما هم کذلک دیو دغه شانتي و قد رفعوا الشراع فی لیلة مظلمة، دیو چې کوم دی نو په توره شپه کې بادبان وتړه. مخکې به دا کشتۍ چې کوم دی نو بادباني وي، هوا سره به چلېدې، دیو په تکه توره تیاره کې را بادبان چې کوم دی نو وتړه، سمندر منځ کې دي. اذا هاتف فوقهم یهتف، یو اواز کوونکی چې کوم دی د دیو د پاس آواز وکړو. اذا هاتف معنی ده چې سړی ښکاري نه او آواز راشي، ځکه عربۍ کې ټلیفون ته هم هاتف وایي، ځکه چې سړی ښکاري نه او آواز چې کوم دی نو راځي. نو اذا هاتف فوقهم یهتف، د دیو د پاس یو آواز کوونکی چې کوم دی نو آواز کوي یا اهل السفینة قفو، ای کشتۍ والا ودرېږئ. اخبرکم بقضاء قضاه الله على نفسه، زه تاسو له خبر د یوې فیصلې در کوم چې الله تعالی هغه فیصله په خپل ځان باندې کړې ده. فقال ابو موسی رضی الله تعالی عنه چې کوم دی نو وفرمیل اخبرنا ان كنت مخبرا، که ته خبر ورکوونکی موږ له خبر راکه څه خبر دی. نو هغه هاتف چې کوم دی نو هغه غیبي اواز کوونکي داسې وی ان الله تبارک وتعالی قضا على نفسه، الله تعالی په خپل ځان باندې چې کوم دی نو فیصله کړې ده انه من آتش نفسه له فی یوم صائف سقاه الله یوم العطش. دا فیصله الله تعالی کړې ده چې انه من آتش نفسه، یو سړي خپل ځان تږی که له دی الله لره فی یوم صائف، په ګرمۍ په ورځ کې، یعنی د ګرمۍ په ورځ کې چې کوم دی نو ځان تږی که د ځان تږي کول نه مطلب دا دی چې روژه ونیوه، نو سقاه الله یوم العطش، الله به د هغې تندې په ورځ باندې چې کوم دی نو دی سیراب وکړي. هغه تندې ورځې نه مراد قیامت دی چې د انسان په سر باندې د یو میل په مقدار کې چې کوم دی نو نور راښکتی او سخته ګرمي په هغه ورځ باندې به ډېره سخته تندی، په دغه ورځ باندې به الله تعالی هغه انسان سیراب وکړي. کم یو انسان چې به ګرمۍ په ورځ باندې ځان د الله د رضا لپاره تږی که، یعنې مطلب دا چې روژې چې کوم دی نو ونیوه. او دې روایت کې بعضې رسي الفاظ راغلي دي، ابن ابي دنیا چې کوم روایت کړی دی چې ان الله تعالی قضا على نفسه، دغه هاتف دی غیبي اواز کوونکي را آواز وکړو چې الله تعالی په خپل ځان باندې دا فیصله کړې ده انه من عطش نفسه لله فی یوم حار، چې چا ځان تږی که خپل ځان یې تږی که د الله د رضا لپاره د ګرمۍ په ورځ باندې، نو کان حقا علی الله عز وجل، په الله باندې لازم دی، په الله باندې واجب دی ای یرویه یوم القیامه، چې د قیامت په ورځ باندې دغه کس چې کوم دی نو څه کې سیرابه کي. او بیا راوي وایي چې کله حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنه دا آواز په سمندر کې واورېده،
نو وکان ابو موسی یتوخى اليوم الشدید الحر، حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنہ با یتوخى توی کوله مقرره وله اليوم الشدید الحر د سخت ګرمۍ ورځ الذي يكاد الانسان ينسلخ فيك حرا داسې ورځ چې قریبه به چې د انسان دا سرمن د ګرمۍ د وجې نه چې کم دی نو اوځي، نو دغه ورځ به ابو موسی رضی الله تعالی عنه چې کم دی نو غوره کوله او فیصومو په هغې کې چې کم دی نو بیا به یې روژه نیوه. نو د دې وجې نه پته ولګېده چې الله تعالی نفلي روژې باندې چې کم دی نو انسان نه څه ورکوي. یو روایت چې کم دی نو بل ذکر کوو، نفلي روژه باندې الله تعالی چې کم دی نو څه ورکوي. د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، هغه چې کم دی نو فرمایي وی اسندت النبی صلی الله علیه و وسلم الی صدری، ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل سینې ته راسې راړم کړو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما سینې طرف ته ډډه والی و. اسندت النبی صلی الله علیه وسلم الی صدری، ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل سینې ته راسې راړم که، یعنی رسول الله مبارک ورته راسې د سینې ته ډډه والی و. فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل من قال لا اله الا الله ختم له بها دخل الجنه. نبی علیہ السلام فرمایل یو سړی دا کلمه وی چې لا اله الا الله او په دې سره خاتمه وشوه دخل الجنه، دی به جنت ته داخلیږي. ومن صام یوما، د روژې باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ومن صام یوما، یو سړی یو ورځ روژه ونیوه ابتغاء وجه الله، د الله د رضا دپاره، نفلي روژې د الله د رضا دپاره ونیوه، ختم له به او د ده په دې سره خاتمه وشوه دخل الجنه، دا انسان به جنت ته داخلیږي. ومن تصدق بصدقه، یو سړی صدقه ورکړه ابتغاء وجه الله، د الله د رضا دپاره، ختم له بها او د ده په دې سره خاتمه وشوه دخل الجنه، دی به چې کوم دی نو جنت ته داخلیږي. او یو روایت کې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه داسې الفاظ راوړي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یا حذیفه، ای حذیفه من ختم له بصیام یوم، د یو سړي خاتمه وشوه صرف د یوې ورځې په روژه باندې، یرید به وجه الله عز وجل، او په دقې یو ورځ روژې سره د مقصد چې کوم دی نو صرف او صرف د الله رضا وه، نو ادخله الله الجنه، الله تعالی چې کوم دی نو دا انسان به جنت ته داخل کي. بهر کیف د نن ورځې تعلیم کې چې کوم دی دا څلور پنځه روایات په دې باره کې چې کوم دی نو ذکر شول چې یو انسان یو ورځ نفلي روژه ونیسي، الله تعالی چې کوم دی نو دې انسان له څه ورکوي. نو الله دې مونږ له چې کوم دی په دې روایتو باندې د عمل کولو توفیق راکړي، او الله تعالی دې مونږه په صایمینو کې چې کوم دی نو حساب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.